شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو د روژې حکم څه دی او دا پیژندل پکار دي. نو روژه دا فرض ده او دا رکن دی د ارکانو د اسلام نه. الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای د ایمان والو فرض کړی شوې ده په تاسو باندې روژه لکه څرنګه چې فرض کړی شوې وه په هغه خلکو باندې چې ستاسو نه مخکې وو، دې لپاره چې تاسو پرهیزګاران شئ. او په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی بنی الاسلام علی خمس، اسلام دا د 5 خبرو نه جوړ دی. یعنی د اسلام 5 ارکان او 5 ستنې لري. یو په هغه کې د لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار کول دي، دویم منځ کول دي، او دریم دا زکات ورکول دي، څلورم د رمضان د میاشتې روژه نیول دي، او 5م حج کول دي. نو په دې حدیث کې هغه رکن ذکر دی چې هغه د رمضان د میاشتې روژه نیول دي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.